بسم الله الرحمن الرحیم. زه د اسلام آباد او راولپنډۍ کې آباد پښتنو ته او د خیبر پښتونخوا کې هغه پښتانه چې کوم سبا اسلام آباد ته راتلی شي، عمران خان صاحب چې کوم د ګډ ملک کې د احتجاج کال ورکړی دی، سبا 11 بجې به F9 جنا پارک کې به موږ یو ځای کېږو او یو پوره من احتجاج به کوو. نو چونکې تاسو ته پته ده چې په دغو علاقو کې یرې د وجې نه چې کوم دا شهري خلک چې کوم دي ډېر کم وځي، چونکې دا احتجاج اسلام آباد غوندې ښار کې کامیابول موږ دپاره ډېره ضروري ده. نو زه د دې میسج په ذریعې د خیبر پښتونخوا هغه ولس ته چې کوم افورډ کولی شي او اسلام آباد ته راتلی شي، نو هغه دې راشي اسلام آباد ته، او د پنډۍ او د اسلام آباد ولس ته چې کوم پښتانه دي هغو ته خواست کوم چې سبا راشي 11 بجې به انشاءالله جنا پارک کې به پوره من احتجاج کوو او انشاءالله ښه ډېر تصویرونه به وباسو، ښه ډېرې ټیک ټاکي چوک جوړوي او ګرده ورځ به یو ځای تېروو. دا مې سره واده ده او ملاقاتونه به هم کېږي، یو بل سره به شناخت هم وکړو او دا خپل احتجاج چې کوم ده هغې کې ګڼ تعداد کې چې تاسو شرکت وکړئ، نو زمونږ د خان دا پیغام به د ګرد دنیا چې کومه ده ډېر په قدر په نظر ورته ګوري. زمونږ دپاره دا سبا احتجاج کامیابول ډېر ضروري دي. اسلام آباد غوندې ښار کې موږ ته تاسو ضرورت ته زه درته اپیل کوم چې ټول چې څوک نن راتلی شي، نن راشي اسلام آباد ته، څوک سبا راتلی شي. دویمه خبره دا ده چې کوم خلک بارکو کې دي، کوم په ترنول کې دي، کوم د نور داسې روات یا دغو علاقو کې دي، نو هغو ته زه دا وایم چې تاسو ځان راورسوئ. که پولیس سبا روډونه بلاک کړي وو، نو په خپل ریلیانو په شکل کې راځئ چې تاسو 400-500 کسان یو ځای کېږي، بیا را روانېږي، نو بیا مو څوک نشي ودرولی. امید خو موږ دا کوو چې پولیس او حکام به چې کوم دی موږ ته پوره من احتجاج لاره راکوي او ولس به تنګوي نه، خو که تنګولی نو بیا 400-500 کسان چې نو تېرېدی شي. دا خبره په تاکید درته کوم چې موږ به قانون په لاس کې نه الو، نه زمونږ په هغه کې به تشدد وي، نه پکې ماردار شته، نه پکې توړ پوړ شته. که پولیس را سره زیاتوب کوو موږ به یې زغمو، خو لکه موږ به د خان په کال باندې به خپل احتجاج پوره طریقې سره کامیابوو. ډېره مننه.